بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. یونیورسيټي میډیا سره زم جمشید وزیر. کتونکو نن راغلی ما د وزیرستان سره تعلق لرونکي یو سیاسي او سماجی شخصیت جاوید اقبال خواته هغې نه به د وزیرستان ورسره بالخصوص د فاټا کې کوم قبایلي اضلاع دي هغې متعلق پوښتنې کوو. جاوید اقبال تاسو ته مونږ په یونیورسل میډیا کې هرکلی وایو. ډیره مهرباني جمشید وزیر. زه د توسې او د یونیورسل میډیا شکریا ادا کوم چې مو ته مو کار وکړه چې زه د خپل خیالات اظهار وکړم. مهرباني. مننه جاوید که تاسو راته ووایئ چې فاټا چې کوم ایجوکیشن سیستم دی هغوی کې د میډیکل او انجینرینګ ډېر لوی غټ رول دی او مونږ ته پته ده چې میډیکل انجینرینګ دپاره یو هټ سټرګل لاګي، خو چونکې د فاټا انضمام نه پس مونږ سره وعدې شوي وي چې مونږ ته به دغه چې کومه کوټه ده دغه به ډبل کېږي، خو هغې کې څه هډل راغلل. تاسو هغې کې ډېرې منډې ترړې ووهلې، تر کومه حده پره تاسو هغې کې کامیابي موندله؟ جمشید وزیر، فاټا چې کومه د سټوډنټ کوټه وه هغه په موږ خیال ده چې مارچ 2017 شی ډبل شوې وه او هغه ډبل شوې صرف د یوه یا د دوې کولې د پوره نه وه، د 10 سال د پوره ډبل شوې وه. 2017 د میژ د فاټا سټوډنټونه ضایع شه چې کوم دغه کوټې سره ریلیټډ سټوډنټونه وي. 18 ضایع شه په 19 شی دغه پیره چې میژ سپریم کورټ ته لوړلي ولمو ریډ جامع کا چې داس فیصله شوې د حکومت ته هغه خپله فیصله عملي کو. او د میژ بدقسمتي ورته وایه د فاټا په د دمره امنګون امپیګون شی د میژ میرو ته وه د فاټا خلک د سټوډنټونه چې شوې فیصله یې نشوه په حکومت باندې عملي کولی. او ایس میژ انشاءالله چې کوم د میډیکل والا د انجینرینګ د بعض سټوډنټون پوښتنه کو چې دغه د یوه کول د پوره وي دا انشاءالله د لاسې کولې د پوره وي، بلکې میژو کوشش کی چې د لاسې کولې نه بعد هم څه پیکیج وي د میژ د فاټا سټوډنټونو دپاره. جاوید، د دې نه علاوه چې کوم پنجاب کې کوم یونیورسټیانې دي هغې دپاره هم د فاټا چې کوم سټوډنټان دي BS پروګرام دپاره هغې دپاره مختلف سکالرشیپس څو سیټونه هلته مخصوص سیټونه ورکول شي، خو پنجاب ځینې یونیورسټیانو هغې نه تېر کال انکار کړی و. HSC یې هم بنا کوله او ورسره نورې بهانې به هم کولې. هغې دپاره هم تاسو هلته سپریم کورټ کې چېرته هم ریډ کړی و، تاسو هم نورو کسانو سره هم ملاو شوي وو. هغې کې تاسو تر کومه پورې کامیاب شوئ؟ د باودین ذکریا یونیورسټي سټوډنټون زه وینم په هغه شی د فاټا سټوډنټون دي، بلکې د فاټا او د بلوچ سټوډنټون چې کوم دي دوا سره د محرومۍ شکار دي. هغه ته حکومت هغه شی توجه نه ورکوي چې څرنګه حق دی څرنګه په کور دو. دا سټوډنټونه احتجاجي نه زه وینم چې کوم ریزرو سیټ دي دغې په باره شي چې دا یې ختم کړي دي. مختلف وایس چانسلرونه سره او میژ لیټر وکړل د MNګونه نه MPګونه نه سنټرونه نه، او انشاءالله امید دی چې دا مسله و زر نظر حل شي. خو په کور دو چې د میژ په اسمبلی شي کیم کا صوبایي دي کا قومي دي پاشه کیم کا سون نستی چې هغه دغه خبره سیریس وخلی، صرف د میژ د نارت د ساوت خبره نه دو، دا د ټوله د فاټا د سټوډنټونو خبره ده. جاوید، فاټا زم شوه، انضمام وشو خیبر پښتونخوا کې، خو زمونږ سټوډنټان چې کوم دي هغه اوس هم د تعلیم حاصلولو لپاره له بنو ته راځي، له پېښور ته راځي، له کوهاټ له ریحان ته راځي. اوسه پورې هلته یو پراپر یونیورسټي نشوه جوړه. د فاټا په نوم باندې یوه یونیورسټي جوړه شوې ده، هغې متعلق هغې یونیورسټي ته څومره مطمئن یئ؟ د فاټا یونیورسټي د پوره چې کوم لوکیشن دی خوښ کړی و، کوم ځای یې خوښ کړی و، په داسې وخت ټیم چې کوم MNA و کیسر جمال هغې منډې ترړې ووالې، خو میژ خو اول سار نه دغه سیره ورته کی چې یاره دغه ځای نه دی چې ته د کوهاټ د پېښور په منځ کې فاټا یونیورسټي جوړوې. فاټا یونیورسټي باندې چې میژ خوښېدلي دا ته خوښېدلي چې دغه چیرې په وزیرستان شوي یا بجاوړ شوي یا بل چې کوم کورمه شده وي، مختلف علاقې دي، مختلف قبایلي علاقې دي، په دا شده جوړه شي. دا کوم ځای باندې چې دی جوړه کړله دغه مو فاټا چې کوم عام سټوډنټون دي هغه غوندې فایده خو ورته، خو د مو د فاټا په نوم جوړه شوې ده. د فاټا سټوډنټون ته زه څه ووایم،
پېښور ته چې دی یور کوهاټ باندې تېرېږي بیا خو پېښور دی بیا دی په پېښور نه خو ښه ایجوکیشن په هغه یونیورسټي ښه سول نه پیدا کېږي چې په یونیورسټۍ نه ښه ایجوکیشن وي نو دا هغه پېښور کوهاټ ته تلل دي د لوکیشن باندې میږ اول سار شی اعتراض کړی و نن زه وایم چې دغه ځای نه و سوټیبل دی دغه شي دپاره جاوید چې قبایل اضلاع یا قبایل ایجنسیان چې مخکې وي هغه په خیبر پښتونخوا کې ضم شوې ګورنمنت ډېرې زیاتې دعوې کولې او دا هم ویل چې د دې سره د قبایلو هم دغه خیال او دغه سوچ فکر و چې مونږ به چې کوم محرومیان دي هغې به ضم کولو سره ختم شي تاسو څه ګڼئ چې حکومت چې کومې وعدې کړې وې د قبایلو اضلاع خلکو سره هغه تر کومه پورې یا تر کوم حد پورې عملي کړی شوي دي جمشید د فاټا خلک سره چې کومې وعدې شوې وې کوم لوظونه شوي وي زه خپل داس وایم چې صرف برای نام د میش په کاغذ شه انضمام شوی دی آغا کا NFC والا 3% کا د 100 ارب سالانه بجټ دی فند دی یو شای نه دی پیرا شوی نه د مو آغا سہولتی نشته چې کیم په باقی سیټل ایریا شه دی کاغذی انضمام شوی دی یو ودا یو لاوز ها سارتانه دای رسیدلای شوی که شرط مونږ وګورو جاوید د تعلیم او ایجوکیشن سره د تعلیم او هیلث سره ال چې کوم نور زمون نظام دی حکومتي نظام سپیشلی پولیس او سره چې کوم زمون عدلیه ده اغا تر څو کم حد پورې الته چې کم دی د اکټیو شوی ده لفعال شوی ده پولیس او عدلیه چې کیم دی په کوردو پولیس خو میش خپل چې کیم لیویز ولاوی یا خصادار وی هغه پولیس ته وشتل په کیم ټیم چې د پولیس نظام اول ور انټروډوس کړه په ټیم چې د میش کې پی آی جی چې کیم و کې پی کې هغه صلاح مسعود صاحب و صلاح مسعود صاحب دغه ترتیب دغه پروسس ډیر خوشاله راون کړای و خو په هغه ټیم چې په ان مقابله د ترانسفر وشه ځکه چې په ملک شدوله ډیر زراور خلق شته هغه پیرا سیستم چې پاغه شه د هیڅ کور نه وی دای پاغه شه ها ګوته وایي او هغه شای خروپوي امو خپل دا ریکوست حکومت ته او د خپل فاټا خلق ته ها چې عدلیه د مو ویل په باندې شکشنی د مو وکیلون د مو ججون په کوردو چې دا ها د مو شمالي وزیرستان ته روشیداز جنوبي ته داس نه فاټا ته پولیس چې کیم دای پولیس په چې کیم خپل سیټ اپ تای هغه مکمل پروسس چې پیرا کیږي لږ ټیم وبشه لګي خو صرف دا یو شای دی چې پولیس ته اختیار ورکول په کور دی چې پولیس ولته څوک دا نشي ویلای چې دا د پلونکی سړی دی دا د دغه سړی دی دا د دغه کاستای پولیس چې غلط څوک وي د هر چا د پورا انصاف په کور دی هر چا ته سزا په کور دو چې اختیار ورکړ شي پولیس ته ان شاء الله په حالات شو بهتري درېمي جاوید کشر ته مونږ وګورو قبایلی اضلاع او سپیشل زمون وزیرستان کې امن و امان چې کم صورتحال دی مونږ ګورو چې مختلف قسم نیوز راځي روزانه بنیاد باندې الته چې کم حالات دي هغه سازگار نه دي چونکه تاسو هم د وزیرستان سره تعلق لرئ تاسو هم الته د کلی د وطن خلکو حال غول اخلي تاسو څه ګڼئ چې دغه حالات با کله سم شي او کم داسې طریقه اختیار کول پکار دي چې دلته چې کم امن و امان بحال شي او حالات الته ټیک شي جمشید سوشل میډیا یا الکترونیک میډیا په دا باندې چې زکه په دا باندې ګوشي حالات دي او په علاقہ چې په ګراوند باندې تکیم ریالټي دی هغه بیل دی بیا هغه ګوشي شای دی د اپریشن نه مخکې چې کیم حالات و خپل په علاقہ شو وزیرستان شو یو ټیم شدا حالات روغلی وی چې د کیرن اسوک بازور ته نشول تلای فرق یې کړای دی خو چې کیم خبرې مش سره شوی وي چې وزیرستان کلیر شو وزیرستان شه امن روغلای دی په داسې شک نشته خو نه ایس ها بعضې داسې خبرې یا داسې واقعیات کیږي لکه داسې ورځې مخکې شک واقعیا وه په میرلې شه د مکا شوې وه چې هغې په وجه باندې مقامي خلک ته ډېر تکلیف دی او زه داس نشو ویلای چې وزیرستان کلیر دی یا 100% امن دی په وزیرستان شه ډېر چار کړل دی په دا باندې نیر ها په کوردو چې حکومت آلریډي سفر شوی خلک دی نیر و د خلک ته د کوشلي ژوند تیرول مکاور کو د پرامن ژوند تیرول مکاور کو
جو که تاسو ته وایي چې وزیرستان نه چې کوم خلک آی ډي پیز شوي وو په هغه کې تقریبا 90% خلک واپس خپل کورونو ته راغلل خو اوس هم بنو بګاخر آی ډي پیز کیم کې څه آی ډي پیز یا څه کامونه پاتې دي څه غنې خلک وایي چې هغه کې هلته تکلیفات دي کیم کې خلکو ته مشکلات دي هر ځای کې تاسو څه غنئ چې حکومت ته څه کول پکار دی هغه آی ډي پیز دپاره آی ډي پیز تحصیل د تاخیل او د ماچس چې کوم اوسیدونکي وي دغه خلک پوته و مو خیال چې ماچس ولا خلکو څه وخت مخکې واپس شه هغه غریبون دغه هستي چې په ټنټینا شه پروته دي په علاقه شه دا سهولت دته نشته په خپل علاقه شه خیمه شه پروته دي او پوته د شول دغه بکخل کم شه چې کیم دي دا د میش د تحصیل د تاخیل خدرخل مداخل سیدګي هشتاب شه دا خلک پرتای د بعض خلک دا سوچتای چې دغه خلک وراشن ته پرتای یا دغه میاشتې چې د کیم ریپی ورته تللې 10,000 ریپی هغه ته پرتای زه خپل ملاو شوی یو ورنه څه ورځه د مشرونه سره بهر ملاو شوی نن زه ورغلی وم خو نن یې زه یوه افس ته بیتل بهر وي چې تو ته اجازات نشته خلک سره کیم ته نشي ورتلی هغه مشرونه سره مو بهر چې کیم ملاقاتونه شوي دي تاسو خپل سوچ وکړئ چې جون جولای اگست ډېر زیات د تکلیف میاشتې وي ګرمي وي بیا چې ته په ټینټ شې پرېت وي بیا مشر کاس بیا هم ګزاره وکړو وړه بچیون وي په کور دو چې دغه خلک دا راشن ته نه دي پروته نه و پیسې ته پروته دي د دغه په علاقه شه امن نشته دی وایي چې مو ته د امن جوړ کو زه سابو ډایرکټ تایور یم زه وتلل ته خو چې مو تسلی وشي چې مو په علاقه شه امن دی جوید د دې سره مونږ ګورو د تحصیل شوال چې کومه مسله د هغه هم سټریټ ملي منډرجه ته راځي که تاسو چېرته ته پته وي د څو ورځې راسې هلته زمونږ چې کوم اولای کوم د په هغې کې چې کابل خیل جاني خیل بکا خیل او ګربز دي هغې هلته چلغوزي چې کوم فصل دی هغه رشکول لپاره هلته شوال ته تلل خو هلته ورته پراپر دې ته چې کوم اجازت نه ورکولی شو ځینې کسان تلي وو او ځینې سارو تقریبا 15-16 ورځې یې هلته راسې تېرې کړې خو نن خبرونه راځي چې دوی ته انټري ورکړې ده او دی بنن لاړ شي تاسو دې کې څه ګڼئ شوال تحصیل چې اوسه پر کلیر هم نه دی او خلک هم ورته نه دي واپس شوي او ورسره چې کم خلک هلته کاروبار کوي دا چلغوزو والا کم د هلته دی خلي هغې دپاره تاسو څه سوچ فکر دی یا حکومت نه تاسو څه مطالبه کوئ د چلغوزې نه علاوه د شوال چې کوم د درې کومینه توس وشول چې د میر جاني خیل بکا خیل او کابل خیل کومینه دي دغه د ډېرې زیاتې مسایل سره مخامخ دي د خپل علاقه د خپل میروث یې دی اول خو تاسو مو ته دا وایئ چې په کوم قانون شه دی د 2014 نه د 2020 پورې دغه خلک احتجاجي نه کو سولینه ورته کو په کوم قانون شه ته د خپل میروث نه د خپل جایداد نه خلک سوراوي پوته د شوله د چلغوزې ولا خبره ده ته غریب خلک یو آمدن دی د انټری په خبره باندې زه هم خبرېږه بلکې بله ورځ په تحصیل شه میش سپیشل غانی سره په دا باندې میټینګ وشه توس کابل خیل چې کوم ځوانون دي مشرون وي د ملک رحمت الله دی وینر کسون وي غانی میشته هغه لیست وشي بیا باقاعده هغه لیست میش کنفرم کوم واقعي چې د 7 ته هغه لیست ورکړی ما مخشه چا تکلیف جوړ کوم هغه هر چاته پاته لګي چې اخیری اجازات څوک ورکوي او هیچانه درکار وي اجازات په کور دو چې دغه خلک خپل علاقې ته پرېږدي خپل چلغوزې فاصلینه دي یا ته پرېږدي دا دې ته حکومت نه دی ورکړی دا دغه خلک خپل غرینه دي خپل جایداد د پاشه یو قدرتي فاصل دی چې حکومت خپل څه نشي ورکولی په کور دو چې ادې نه خپل خو بیا نه وري پا باندې خو نه کابس کېږي جاوید د دې سره تاسو هلته نارت وزیرستان کې یو علاقایي تنظیم دی نو نارت وزیرستان ویلفیر اسوسییشن د خیر او ښېګړې تنظیم دی په هغې کې تاسو ایز جنرال سیکرټري کار کوئ نو تر اوسه پر وزیرستان دپاره څه کړی دي جمشید چې څومره علاقایي تنظیمونه دي میش په ټول باندې خوښېږي هغه که نووا دو نووا خو میش خپل زون دی که مسعود ویلفیر دی که وانا ویلفیر دی وزیر ویلفیر او که ټوچي دی میش توس د مو په خیال کې دی شي زه غلط وه خو ډېرې مسالې د میشتوس د ایجوکیشن سره تړلې دي چې میشتوس خلک
په تعلیمي لحاظ سره ډېر پوته دی. نن هم د مو داسې علاقې شته په دا لرې لرې کلي شي په تحصیل د تاخیل، رازماک، دوسلي، ګاډیوم په داسې علاقې شته، شوا، سپینوام. د امیرعلي میرانشاه په وزیر داوړ دوه سره دي، خو دا لږ کې سیټل دي، سکولونه کالجونه شته. داس بچیون دي د مو د کوم چې هغه نن هم سکول ته نسي. دنیو د کیم زینا کیم زی ته ورسېدله او د مو بچیون بغیر د تعلیم ارستریږي. ترانسپورټ ته د مو خلک د مجبورې درېمي. نارت وزیرستان ویلفیر چې کیم جوړ شه دا سوچ د ډېر وخت نه یو سوچ و چې یو داس تنظیم جوړ شي چې موږ د خپل خلک خاص کر د یتیمونو غریبونو امداد وکړي. عملی جامه بیا اخ سوچ ته چې کله نارت وزیرستان ویلفیر جوړ شه عملی جامه موږ ورکړله او نن ماشاءالله دا ډیره د خوښۍ خبره ده چې مو د لرې لرې کلیه چې هغه د میرومشاه ایجوکیشن اخ سوچ نشه کړی چې زه په میرومشاه کالج شه نن په لاهور شه، په پېښور شه، اوما چلډرن اکیډمي دو اخو وتی نر سکولونه دی ټرست پاشه دای تعلیم کو. دا ډیره د خوښۍ خبره، ډیره خوشالي خبره ده چې مو یو غریب یو یتیم زه بل ورځ په خوشاله یم. زه د ټول سټوډنټونو ته دا ریکویسټ کوم، د بزنسمنونو ته کوم چې خپل خلک سپورټ کستای چې زه خپل وزیرستانای به طور وزیرستانی زه خپل وزیرستانای نه سپورټ کوم. بیا مو ته د بل علاقې خلک نه ګیله حق نشته چې زه د بل علاقې خلک نه ګیلا کا. نارت وزیرستان ویلفیر اسوسییشن ان شاء الله خپل منډه ترډه جاری دي. ارتلین کې واخ شو ان شاء الله میږ دغه سوچتای. بل خبره توسته جی اس وکړه مو ته خپل د دخشي پاته در مخشه ولګیدله چې زه په نارت وزیرستان ویلفیر شه جی اس یا ځکه چې دغه شای داستای چې په داشه د او د یا د اختلافات سول نه پیدا کیږي ځکه چې دا خدمات ته یو په خدمات شي اختلاف نه درېمي. جی جاوید که تاسو دا امرته وایي تاسو 2018 چې کم جنرال الیکشن و اهم تاسو لړو کړی و د نارت وزیرستان نه، خو هغې نه پس صوبایي الیکشن کې تاسو حصه نه واخیسته. مستقبل تاسو څه خیال سیاست کې به حصه اخلئ او که نه؟ جمشید وزیر سیاست خو د نن سبو چې کیم شری دی دا خو بل سیاست دی که نه وي سیاست اصل چې کیم من مقصد دی یمانات و عبادات دی د خلک د غریبونو د خپل حلقې خلک خدمات کړل دي. 2018 الیکشن شه مو حصہ وخستله هغې نه بعد هم میږ داس نه دي کړي. ایز هم خپل منډې ترړې خپل واس د خپل خلک سره خپل منډه ترړه وایو حق یې دی مو درته وویل چې میږ خپل علاقې خلک او مخشه ارتلین کې واخشه چې دا کیمه منډه ترډې دي دا هو جاری سوتی او پکور دو چې اول پټول نه مخشه په فاټاشه انتخابات دي چې کیمه الیکشن دي چې هغه شفاف وي په خوشالي طریقه باندې شي چې کیم د خلک ووټ تای چې واقعي په ووټ باندې کا سونر درېمي مخشه وخت او کسي ان شاء الله چې کیم شه د میش خیر وي او د مو د علاقې د خلک خیر وي ان شاء الله په غلیار بنو دریم. جی ډیره مهرباني جوړ وزیر تاسو یونیورسل میډیا ته خپل ټایم راکولو او کتونکو تاسو به د جوړ اقبال وزیر خبره اوریدلې وي یقینا چې زمونږ بینګ وزیرستان یا بینګ مطلب دا بیلانګ فرام ټرایبل ایریاز دا د هر سړی د هر کس ذمہواری جوړیږي چې هغه خپل کام د لپاره خپل وطن د لپاره هله زلو کې سپیشلی ایجوکیشن کې چې داسې ورسره هیل کې تر څو پورې چې زمونږ د وس نه کېږي مونږ خپل حصہ پکې واچو. تر بل پروګرام پورې جمشید وزیر ته راک اجازت په لوی او مهربانه الله مسپارم.